أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون دغه آیت ترجمه ده او چې کله زما بندګان تا نه زما باره کې پوښتنه وکړي نو یقینا زه جوخت یم. زه د دعا کوونکي د دعا جواب ورکوم کله چې هغه ماته اواز کړي نو پکار دا ده چې هغه دې هم زما په خبره لبیک وي او په ما د ایمان راوړي چې هدایت بیا مومي. د خدای پاک په فضل مونږ د روژې د میاشت نه تېرېږو لګیا یو. دا میاشت د دعاګانو د قبولیت میاشت ده. خدای پاک په دغه میاشت کې په خپل خاص رحمت د دعاګانو د قبلولو اعلان فرمایلی دی. د خپل د خاص فیض چینه جاری فرمایلی ده ځکه چې په دغه میاشت کې انسان خپل هر کار د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره کوي. ان تر دې چې خوراک څښاک هم د خدای پاک په حکم او په یو ټاکلی شوي وخت کوي. نو ځکه رسول کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دی چې خدای پاک فرمایي چې د جنت دروازې په دغه میاشت کې پرانیستلی شي او د دوزخ دروازې بندې کړې شي. په دغه میاشت کې شیطان وتړلی شي. نو دا زموږه خوشقسمتي ده چې خدای پاک داسې سامانونه موږ لپاره مهیا کړي دي چې پکې موږ د خدای پاک د قرب د ترلاسه کولو سامانونه کولی شو. دا به زموږ بدقسمتي وي چې د خدای پاک له طرفه دغسې حالاتو د میسر کېدو نه پس هم موږ د دې نه فیض پورته نه کړو. آیا په دنیا کې د روژې په میاشت کې زانیان، ډاکوان، غلاکرګان، فاسقان، فاجران خپل کار نه کوي؟ کوي او یقینا کوي. که د هر چا شیطان وتړلی شي نو بیا به هغوی دا شیطاني کارونه څنګه کوي؟ ولې به کوي؟ دا نصیحت دی مؤمنانو ته، هغه خلکو ته چې د خدای پاک قرب ترلاسه کول غواړي، چې خدای پاک د روژې په میاشت کې دې لپاره تاسو یعنی خدای پاک فرمایي چې زما په وینا چې تاسو خپل ځان د جایزو کارونو نه منع کړی دی
نو زه تاسو له دا خوشخبری در کوم په تاسو له دا زیری در کوم چې په عام حالاتو کې چې شیطان ته کومه کلا و چوټي ملاوه ده لکه څنګه چې هغه مهلت غوښتی وو د خدای نه چې د ښي او ګز طرف نه او شان او مخکې نه به په انسان حمله کومه او هغه به لمسومه او ځان پسې به روانومه نو هغه نن ما د هغو خلکو لپاره تړلی دی یا د روژې په میاشت کې مې هغه تړلی دی او هغه خلک مې مکمل په خپل د حفاظت حصار کې اخیستی دي چې زما له خاطر روژه نیسي لګیا دي خپل خوراک څښاک کمی لګیا دي خپل روحانیت کې د وړاندې کېدو کوشش کوي لګیا دي لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام هم دا فرمایلی دي چې مادي خوراک کمی او د روحاني خوراک کې اضافه کوي لګیا دي یا کوشش کوي لګیا دي همدغه د روژې د میاشت روح ده د روژې روح ده خدای پاک د داسې خلکو شیطان په مکمل طور وتړي او بیا خدای پاک دا هم فرمایي چې د روژهدار جزا زه په خپله شم نو دا څومره لوی زیری دی نو موږ ته دې نه د فیض د ترلاسه کولو کوشش کول پکار دی او د جنت دروازې چې خدای پاک موږ لپاره پرانیستې دي په دې کې د هر دروازې نه د داخلېدو کوشش موږ ته کول پکار دی دا نه چې موږ د خدای پاک دغه خبرې د لاندې راتلونکي خلق شو چې په کوم کې خدای پاک فرمایي چې زه ستاسو د اوږې او تږې پاتې کېدو سره هېڅ دلچسپي نه لرم که تاسو سهار پیشنمي وکړو او ماښام هم روژه ماتي وکړو او شپه ورځ کې هغه نیکۍ چې د کولو تاسو نه تمه کېږي هغه مو نه کې نو دا ټوله ورځ اوږې تږې پاتې کېدل څه خوراک څښاک نه کول نه به تاله څه فایده درکړي او نه خدای پاک ستاسو داسې د اوږې تږې پاتې کېدو سره څه غرض لري دا پیغام موږ ته د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په ذریعه ملاو شوی دی نو موږ ته دغه روح باندې د پوهېدو او د دې مطابق د خپل د ژوند د تیرولو ضرورت دی چې کوم د روژې د میاشت مقصد دی حضور فرمایي چې دا د کم آیت چې ما تلاوت وکړو دا د روژې د میاشت د فرضیت احکامات او د روژو اهمیت باره کې چې کوم آیتونه بیان شوي دي دا په هغې کې دا ترمنځ راتلونکی آیت دی او په دغه آیت کې خدای پاک د دعاګانو د قبولیت طریقې یا د کومو خلکو دعاګانې قبلېږي د هغې باره کې بیان فرمایي لګیا دی د هغه خلکو باره کې بیان فرمایي لګیا دی چې عباد الرحمن دی عباد الرحمن جوړېدل غواړي د شیطان د پنج نه راوتل غواړي د خپلو دعاګانو د قبولیت نندارې لیدل غواړي خدای پاک شروع هم داسې فرمایلی ده چې یا رسوله زما کله چې زما بندګان تا نه پوښتنه وکړي تا نه سوال وکړي پوښتنه وکړي چې زموږ خدای چېرته دی د یو عاشق په شان ناقلاره شو دا پوښتنه وکړي د خدای پاک د ترلاسه کولو لپاره د هر کوشش کولو لپاره د ناقلاره اظهار وکړي نو خدای پاک فرمایي هغې ته ووایه چې ناقلاره کېږئ ما زه تاسو ته جوخت یم نو لومبۍ خبره یا شرط چې خدای پاک د خپل د ترلاسه کولو لپاره د خدای پاک د بنده جوړېدو ایښی دی که انسان د خدای پاک د بنده جوړېدو حق پوره کوونکی شي نو بیا خدای پاک فرمایي چې زه د هغه آواز اورم د هغه شیطان وتړم
کلم چې په شیطان حمله کوي نو زه د هغه مدد لراشم. صرف د کال یو میاشت نه چې کومه ده د روژې میاشت ده، بلکې همیشه به د شیطان د حملو نه به بچ کوم داستن. خو شرط دا دی چې زما د بندګۍ حق پوره کوي، زما حکمونه مستقل منئ. صرف د روژې په میاشت کې ټولې نیکۍ صرف هم د روژې په میاشت کې ټولې نیکۍ مه کوئ، بلکې د خدای او د بندګانو حقونه پوره کوئ، د قرآن په تعلیم عمل کوئ، خپل ایمانونه پاخه کوئ. خدای پاک فرمایي زما په ټولو صفتونو کامل یقین او ایمان لرئ، بیا ګورئ چې څنګه د دعا د قبولیت نندارې به تاسو بیا وینئ او د خپل ژوند چې څنګه داسې جوړئ نو هغه خلک دي چې حقیقي رشد او هدایت ترلاسه کوونکي دي. نو خوش قسمت دي مونږ کې هغه خلک چې د روژې دغه میاشت د خپل د دعاګانو د قبولیت د همیشه لپاره ذریعہ کی د خدای پاک حقیقي عبد جوړیږي، د خدای پاک په حکمونو باندې عمل کوونکي دي، خپل ایمان کاملونکي دي. مونږه خوش قسمت یو چې مونږ ته د دې زمانه د امام او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د رښتونی عاشق او د مسیح موعود او د مهدی موعود د منلو خدای پاک توفیق را کړی دی. چا چې مونږ ته د خدای پاک د قرب د ترلاسه کولو لارې او د دعا د قبولیت او د دعا د طریقو لارې ښودلې دي. حضرت مسیح موعود علیه السلام په یو موقع فرمایي خدای پاک جل شانه چې کومه دروازه د خپل د مخلوق د ښېګړې لپاره پرانیستې ده هغه هم یوه ده، یعنی دعا. کله چې یو تن په جړا او په زاری دغه دروازې نه داخلیږي نو هغه کریم مولا هغه ته د پاکیزګۍ او د طهارت صادر واغوندي، ورباندې خور کی او د خپل د عظمت غلبه په هغه باندې دومره کی چې هغه د بې ځایه کارونو د ناکاره حرکتونو نه ډېر لرې وتښتي. بیا د دغه خبرې وضاحت کې چې د دعا د قبولیت لپاره څنګه کم حالت د پیدا کولو ضرورت دی، کم لوازمات دي چې د دعا د قبولیت لپاره ضروری دي، د خدای پاک اب جوړېدو لپاره ضروری دي. هغوی فرمایي دا رښتیا خبره ده چې کم تن د اعمالو نه کار نه اخلي هغه دعا نه کوي، بلکې هغه د خدای پاک ازمیښت کوي. نو ځکه د دعا کولو نه مخکې خپل ټول طاقتونه خرج کول ضروری دي او همدغه معنی دي د دغه دعا اهدنا الصراط المستقیم. فرمایي چې مخکې لازمه ده چې انسان دی په خپل اعتقاد او په اعمال باندې نظر وکړي، په خپل اعتقاد په خپل اعمالو د نظر وکړي، ځکه چې د خدای پاک دا عادت دی چې اصلاح د اسبابو په رنګ کې وي. هغه څه نه څه داسې سبب پیدا کړي چې د اصلاح ذریعه شي. هغه خلک دې ځکه په دې غورو کې کم خلک چې دا وایي چې دعا وشوه نو بیا د اسبابو څه ضرورت دی، دعا مو که نو بیا ځکه د عمل څه ضرورت نشته، د سامانونو ضرورت نشته، د کوشش حاجت نشته. هغوی فرمایي چې دغه کمکله خلک د لږ سوچ وکړي چې دعا خو په خپله یو مخفي یو پټ سبب دی چې نور اسباب ته نه پیدا کیږي. دعا خو په خپله یو سبب دی، پټ سبب دی، وجه جوړیږي د نورو اسبابو د پیدا کولو.
د نور اسبابو د پیدا کېدو. نو د دعا د قبولیت لپاره د خدای پاک اب جوړېدو لپاره دا ضروری ده چې انسان د کوشش کوي او د خدای پاک نه دی یو خو دغه فضل غواړي او فضل دا دی چې په جړه او زاره دی دغه بندګانو کې شامل شي او د لپاره د کوشش کوي. دا دعا دی کوي چې ما په خپل بندګانو کې شامل کا هغه بندګانو کې چې د اعتقاد او د اعمالو په لحاظ د خدای پاک سوچه بندگان دي. د دعا کولو نه مخکې دی هغه خپل عمل دی هم د خدای پاک د رضا د مطابق د جوړولو کوشش دی کوي. او هغه بندگانو کې شامل شي چې ایمانونه غیر متزلزل دي، هغوی پاخه دي او مضبوط دي او په دغه خبره یقین لري چې خدای پاک کې دا طاقت د اشته چې هغه د خاور یو ذره هم سره زر جوړول شي او هغه دا طاقت لري چې انتهایی چې کم خراب شوي خلک دي هغه په خپل بندګانو کې خپل عبادت کې شامل کړي، هغوی ته خپل لارې وښيي او بیا دې هغوی هم داسې خلک شي چې د خدای پاک په لاره باندې روان وي. دغه مضمون هم خدای پاک په قرآن کې بیان فرمایلی دی چې زما په لاره روانېدو لپاره چې کوم خلک جهاد کوي زه هغوی ته خپل لارې ښیم، لکه څنګه چې خدای پاک فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی هغه خلک چې ما سره د ملاوېدو کوشش کوي نو زه ضرور هغوی ته خپل لارې وښیم. نو دا د روژې میاشت په خاص طور د دغه جهاد میاشت ده، په دې کې موږ ته ښه پوره کوشش کول پکار دی، یو جهاد کول پکار دی چې موږ د خدای پاک په هغو بندګانو کې شامل شو چې د خدای پاک په عبادت کې شامل دي، په هغو خلکو کې شامل شو چاته چې خدای پاک جوخت دی، هغو خلکو کې شامل شو د چا دعاګانې چې خدای پاک اوري، په هغو خلکو کې شامل شو چې د خدای پاک په حکمونو باندې روان خلک دي، په هغو خلکو کې شامل شو کم خلک چې د خدای پاک په ټولو صفتونو باندې کامل ایمان او یقین لري، په هغو خلکو کې شامل شو چې په حقیقي طور هدایت یافته دي، په هغو خلکو کې شامل شو چې د چا شیطان د همیشه لپاره تړلی شوی وي. خو لکه څنګه چې د خدای پاک د فرمان نه د ښکاره ده چې دې لپاره مخکې موږ ته د جهاد ضرورت دی، خپل حالتونه د خدای پاک د رضا د مطابق د جوړولو ضرورت دی. په دې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام په مختلفو مواقعو زمونږه رهنمایي فرمایلی ده، په مختلفو زاویو یې رهنمایي فرمایلی ده. نو یو ځای کې هغوی فرمایي نو دا څنګه کیدی شي چې کم تن په ډېرې لاپروایۍ ناراستی کوي، ناراسته وي، هغه د خدای د فیض نه هماغه شان مستفیض شي لکه چې هغه تن چې کم د په ټول عقل سره د ټول عقل او په ټول زور او په ټول اخلاص هغه لټوي. همدغه طرف ته یو بل مقام هم خدای پاک اشاره فرمایله ده، هغه دا ده چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی کم خلک چې زما په لاره کې کوشش کوي نو زه ورته ضرور خپل لارې وښیم. نو واضحه فرمایلی دي، نو دا واضح کړی ده چې څوک چې د لاپروایۍ او د ناراسته اظهار کوي نو ممکنه نه ده چې خدای پاک هغه هم په هغه خلکو کې شامل کړي چې په خپلو ټولو طاقتونو او صلاحیتونو د خدای پاک د قرب د ترلاسه کولو کوشش کوي، یو جهاد کوي
حضور فرمایي چې خلک سوال کوي په خطونو کې ماته لیکي چې موږ ډېره دعا وکړه خو په خپل مقصد کې کامیاب نشو. نو څوک چې دا وایي نو دا غلطه خبره ده. خدای پاک غلط نه دی. کم سیز چې انسان له خپله طرفه د ډېرې دعا معیار ګڼي نو کیدای شي چې د خدای پاک مخې ته لا په هغې کې څه کمی وي، لا هغې ته د نور جهاد ضرورت وي. بیا د خپل د دعا طریقې ته هم کتل پکار دی. حضرت مسیح موعود علیه السلام دا فرمایلی گیا دی چې کم تن سره د خپل ټول عقل او په ټول زور او په ټول اخلاص خدای لټوي نو خدای فرمایي چې زه به ضرور هغه ته خپلې لارې ښیمه. نو موږ ته دا کتل پکار وي چې موږ خپل د عقل مطابق د خپلو ټولو صلاحیتونو مطابق د خدای پاک په دغه حکم عمل وکړو چې فلیستجیبوا لی، چې زما په خبره د لبیک وی. د خدای پاک په حکمونو د مکمل عمل کوشش کولی یایو موږ ټول زورم په دغه خبره لګولې دی چې د خدای پاک په هر خبره به لبیک وایو په پوره اخلاص او سره د وفا د خدای پاک په حکمونو عمل کولی یایو. که داسې نه ده نو بیا موږ ته ګیله نه ده کول پکار چې خدای پاک زموږ دعاګانې وانورېدې. نو د دعاګانو د قبلولو د قبولیت لپاره مخکې خپل حالتونه بدلول پکار دي او د خدای پاک طرف ته قدم وړاندې کول ضروری دي. جهاد ضروری دی او بنده به د جهاد انتها به څوکي چې خدای پاک په خپله په بنده دومره مهربانه دی چې د هغه په زره شان کوشش هم هغه جهاد هغه لپاره وګڼي او ډېر څه ورته وبخي. د هغه رحماني چې په هر څیز باندې حاوي شي نو بیا د بنده جهاد هم ډېر آسان شي، هغه مور لپاره آسان کی. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله بنده زما طرف ته یو قدم پورته کی نو زه دغه طرف ته 2 قدمه زما دغه طرف ته وړاندې شم، او چې کله هغه په ګرځېدو زما طرف ته راځي تیز را رواني نو زه په منډه دغه طرف ته ورشم. نو خدای پاک خو په موږ دومره مهربانه دی، خو خبر هم هغه ده چې شرط د اخلاص او وفا دی. دا نه چې د روژې په میاشت کې خدا دعوه وکړو چې موږ به منځونه کوو، د خدای پاک په احکاماتو به عمل کوو، د خدای پاک حقونه به پوره کوي او د خدای پاک حقونه به پوره کوو، د بندګانو حقونه به پوره کوو او په روژه کې دا کوم خو د روژې په میاشت کې دا کوم خو د روژې میاشت تېرېدو نه پس ته بیا خدای هم هیر کو، د هغه احکامات هم هیر کو او دنیاداري د په موږ غالب شي. نو بیا خدای نه دا ګیله نه ده پکار چې خدای پاک خدا وایي چې زه د اواز کوونکي اواز اورم او ما خو د روژې په میاشت کې خدای پاک ته ډېر اوازونه وکړه خو زما دعاګانې خو هغه وانورېدې. خدای پاک نه هیڅ څیز هم پټ نه دی، دا همیشه یاد ساتل پکار دی. هغه دې نه خبر دی چې انسان د خپل د وفا د لوز د پوره کولو مخکې لوزونه کړي وو او مات کړي وو او صرف د روژې په میاشت کې د نیکۍ طرف ته هغه پام کوي لګیا دی. نو بیا دغه شان چې کم خلک دي نو خدای پاک چې کم څه لږ غواړي ورسره کولی شي. خو بیا دا هم ده چې ځینې وخت خدای پاک ځینې وخت د داسې خلکو هم ځینې دعاګانې خدای پاک قبولې کی چې هغوی ته معلومه شي
چې خدای پاک دعاګانې اوري او هغوی ته د خدای پاک طرف ته همیشه ټیټېدل پکار دي. نو خدای پاک خو په بنده ظلم نه کوي. هغه خو هر وخت هغه د خپلې د مینې په غېږه کې د اخیستو کوشش کوي. هغه خو د خپل بنده د خپل طرف ته د راتلو او ښه په اخلاص د هغه خبره منلو باندې هغه دومره خوشحالېږي، دومره زیات خوشحالېږي لکه څنګه چې یو مور چې ترې یو ماشوم ورک وي هغه ورته میلاو شي هغه چې خوشحالېږي. یا که یو مسافر وي او په ریګستان کې د سامان ډک اوښان چې ترې ورک شوي وي سامان ډک اوښ چې ترې ورک شوي وي هغه ورته میلاو شي نو هغه چې په څنګه خوشحالېږي. نو دا مثالونه رسول کریم صلی الله علیه وسلم موږ له راکړي دي او فرمایلي دي چې خدای پاک داسې خوشحالېږي او دا موږ یو بیا چې د خدای پاک د حق پوره کولو کې کوتاهي کوو او بیا دا ګیله هم کوو چې خدای پاک زموږ دعاګانې وونه دی. نو په دغه لحاظ موږ ته خپل اجازه اخیستل پکار دی. دا لوز کول پکار دی چې موږ دغه د روژې میاشت د خدای پاک د ترلاسه کولو ذریعہ به جوړو. د هغه په حکمونو باندې د روانېدو ښه پوره کوشش وکړو. څنګه چې حالات هم په موږ تیر شي څومره اوږده موده چې موږ ته جهاد کول راپېښ شي د خدای پاک د مینې او د قرب د ترلاسه کولو لپاره موږ به دا جهاد مسلسل کوو او خپل ایمانونه به د مضبوطولو او د نور زیات مضبوطولو کوشش به مستقلاً کوو. که داسې حالت موږ په ځان باندې تاریک و هغه خلک ځان نه جوړ کړو چې داسې حالتونه په ځان تاریک کړي وي نو د دعا د قبولیت معجزې به بیا موږ ګورو او دا خبرې نه دي صرف بلکې دا مقام خلکو ترلاسه کړی دی او کوي یې اوس هم. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي د دغه آیت په نزول 1400 کاله تیر شوی دي او هیڅ شک نشته چې دغه آیت چې کم مضمون دی د هغې مطابق په دغه ټوله موده کې چې کم تنم مجاهده کړې ده نو هغه چې کومه د لنهدینهم لوز دی وعده ده هغې نه خپله چې کومه برخه د هغه اخیسته ده اوس هم اخلي او آینده به هم اخلي. نو موږ ته کوشش کول پکار دی چې د خدای پاک د دغه فیض نه دی برخه اخیستونکي شو او اچرم خپل جهاد چې د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره یو جهاد دی د خدای پاک په حکمونو باندې روانېدو لپاره چې کم جهاد دی او د قرآن د 200 نه زیات چې کم حکمونه دي په هغې باندې روانېدو چې کم جهاد دی او خپل ایمان د کاملولو چې کم جهاد دی او د خدای پاک د صفتونو د ترلاسه کولو چې کم جهاد دی دا اچرم کمېدو ته پرېنهدو. زموږ هر قدم دی د ترقۍ طرف ته وړاندې کېدونکي قدم وي او دا د روژې میاشتې زموږ د دغه جهاد سنگ میل شي. د دغه مضمون په حواله د حضرت مسیح موعود علیه السلام یو څو نور حوالې یا اقتباسات به وړاندې کړم. دا یو داسې مضمون دی چې د بار بار اوریدو او په د پوهېدو ضرورت دی او دا که زموږ د ژوند په حقیقت کې یوه برخه شي نو یو انقلاب موږ په دنیا کې پیدا کولی شو. هغې فرمایي لکه څنګه چې زموږ دنیاوي زندگی کې په دنیاوي ژوند کې دا صفا ښکاري چې زموږ د هر کار یوه لازمي ضروري نتیجه وي او هغه نتیجه د خدای پاک فعل وي نو همداسې د دین باره کې هم دغه قانون دی لکه څنګه چې خدای پاک په دغه دوړو مثالونو کې صفا فرمایلی دي چې الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم.
یعنی کوم خلکو چې دغه کارو کو چې هغوی د خدای پاک په جستجو کې پوره کوشش وکړو نو دغه فعل لپاره په لازمي تور زما فعل بداوي چې زه به هغوی ته خپل لارې ښیم او کوم خلکو چې کجی خپل کا او په سیده لارې تګ اونه غوښته نو زما فعل به زما کار به د غي بار کې دای چې زه به د غي زرونه کاغه کما بیا په یو بل ځای هم هغه د پیش فرمایلی دي خدای پاک فرمایي چې زما لارې تر لاسه کول لپاره که تاسو جهاد کوئ زما فیض پورته کوئ نو دغه خبره مې یاد لرئ چې که زما په لار نه روانېږي نو د دې بیا منفي اړخونه هم شته یعنی ستاسو زړونه به کاږه شي د دعاګانو قبلېدل خو یو طرف ته د خدای پاک په لارې باندې د نه روانېدو په نتیجه کې تاسو به د شیطان غېږې ته ورپریوځئ او کوم انسان چې د شیطان غېږې ته پریوځي هغه خپل دنیا هم خرابه کړي او عاقبت هم نو په دغه ارشاد کې که یو طرف ته زیری دی نو ورسره خدای پاک بل ځای کې انذار هم ورکړی دی بیا یو بل ځای کې هغې وضاحت فرمایي چې د انسان په زړه باندې ډېر قسمه حالتونه راځي او آخر خدای پاک د سیدو روحانو کمزورۍ لري کی او د محبت په تور ورله د پاکیزګۍ او د نیکۍ قوت ورکي او بیا د هغه په نظر کې هغه ټوله خبرې مکروه شي چې کومه د خدای پاک په نظر کې مکروه وي هغه ټوله لارې ورته ګرانې شي چې کومه خدای پاک ته ګرانې دي نو بیا هغه ته یو داسې طاقت ملاو شي چې پس له هغه کمزوري نشته یو داسې جوش ورته ورکړي شي چې پس له هغه ناراستی نشته او داسې تقوا ورکړي شي چې پس له هغه معصیت نشته او کریم رب هغه نه داسې راضي شي چې دا هغه نه پسته خطا نشته خدا نعمت لږه موده پسته ملاويږي اول انسان د خپلو د کمزورو د لاس ډېر تندکونه خوري او د اصل طرف ته پریوزي خو اخر چې یو بالا طاقت هغه صادق بیا مومنو د ځان طرف ته راکاږي یعنی خود د خدای پاک طاقت هغه ځان طرف ته راکاږي او د دې طرف ته اشاره ده چې خدای پاک دا فرمایلی دی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا بیا په عربی کې هغه فرمایي چې نثبتهم علی التقوى والایمان ونهدینهم سبل المحبت والعرفان وسنيسرهم لفعل الخيرات وترك الاسيان یعنی زبا هغوی په تقوا او په ایمان ثابت قدم کړم او ضرور به هغوی له د مینې او د معرفت په لارو هدایت ورکوم او هغوی له د نیکو عملو د کولو د معصیت د ترک کولو توفیق به ورکوم حضور فرمایي چې لکه څنګه چې ما ویلي وو چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د والذین جاهدوا فینا په حواله په مختلفو رنګونو کې نصیحتونه فرمایلي دي او د علم او د عرفان دروازې پرانیستې دي په دغه حواله کې چې څه بیان شوی دی نو د انساني فطرت نقشه غیره کاغلی دا او تفصیلی بیان فرمایلی دی چې انسان په یو حالت مستقل قائم نشي پاتې کېدی نشیب و فراز د انسان په طبیعت راځي خو څوک چې سید فطرت دی هغه د خپل د کمزورۍ د حالت نه هم سبق ترلاسه کوي توبه او استغفار کوي د خدای پاک مخې ته ټیټېږي او په خپل کمزورۍ شرمنده شي او بیا د خدای پاک په لټون کې د جهاد لپاره ودرېږي نو بیا د خدای پاک مینم په جوش کې راشي د هغه بخششم په جوش کې راشي او هغه د خپل د بنده طرف ته په منډه راشي او هغه له د پاکیزګۍ او د نیکۍ قوت ورکړي او چې کله په انسان کې د خدای پاک په فضل د پاکیزګۍ او د نیکۍ قوت پیدا شي نو بیا د هغه هر کار د خدای پاک د رضا ترلاسه کوونکی شي د هر قسمه کمزوري او د ناراسته نه پاک شي
هغه په تقوا روان شي او د ګناهونو نه بچ کړی شي. د خدای پاک داسې رضا ترلاسه کوونکی انسان هغه شي چې بیا د هغه نه داسې غلطۍ اډو کېږي نه چې خدای پاک پې خفه کېږي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي خو یاد ساتئ چې دغه حالت د ترلاسه کولو لپاره په استقلال زیار کول وي، عارضي زیار نه بلکې د مستقل زیار اجت وي، او بیا دغه نیکۍ او د دعا د قبولیت نندارې د ژوند برخه شي. بیا یو ځای کې هغې فرمایي چې څوک چې زما په لاره کې مجاهده کوي نو زه به هغه ته خپلې لارې وښیم. دا خو لوز دی، فرمایي دا خو لوز دی، او ورسره بیا دا دعا موږ ته ښودلې ده چې اهدنا الصراط المستقیم. نو انسان ته پکار دی چې دا دی د نظر وړاندې ساتي او په مونځ کې د په الها دا دعا کوي او تمنا دې لري چې هغه دې هم په هغه خلکو کې شامل شي چې ترقي او بصیرت ترلاسه کړی دی، اسې نه چې دغه جهان نه بې بصیرته او ړوند اوچت کړی شي. نو دغه مقام د ترلاسه کولو لپاره که یو خوا خدای پاک خپل بنده د خپل لارې طرف ته هدایت ورکوي نو ورسره ضروري دا دوام ده او سوره فاتحه ویلو په وخت دا بار بار کول پکار ده چې دا بار بار ویل پکار دی چې اهدنا الصراط المستقیم. د قادیان یو واقع چا بیان کړی ده چې د یوزبرګ به څنګه حالت وو مونځ کولو وخت کې. بیانونکي وایي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام یو صحابي د مسجد مبارک په یو ګوټ کې ولاړو مونځ کولو، ډېر خشیت و هغې باندې، رقت په تاری و، ډېر وخت پورې هغوی ولاړو، لاسونه تړلي وو. نو وایي چې ما ته تجسس پیدا شو چې زه ورشم وګورم، ځکه چې هلکه هلکه اواز هم د هغوی را روان و چې څه ویل. نو وایي بار بار وایي هغې هم اهدنا الصراط المستقیم او اهدنا الصراط المستقیم ویلې او رقت په تاری و. نو دا هغه دعا ده چې انسان ته د خپل هدایت لپاره ډیره کول پکار ده. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي د خدای پاک دا لوز رښتونی دی چې کم تن په رښتونی زړه او په نیک نیت د هغه لاره لټوي نو هغه په هغې باندې هغه لپاره د هدایت او د معرفت لارې پرانیزي، لکه څنګه چې هغه په خپله فرمایلی دي چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنې کوم خلک چې موږ سره شي او مجاهده کوي نو موږ په هغې باندې خپلې لارې پرانیزو. او موږ سره کېدو کې مطلب دا دی چې صرف د اخلاص او د نیک نیت په بنیاد د خدای پاک لټون خپل مقصد کی او مجاهده کوي چې موږ به خدای پاک بیا مومو. څه خاص د دنیادارۍ مقصد نه لري، اصل چیز د خدای ترلاسه کول، د خدای قرب ترلاسه کول مقصد دی په اخلاص. نو فرمایي که څوک پر د ټوکې په طریقه ازمیښت کوي نو هغه بدنصیبه او محرومه پاتې شي. نو فرمایي نو کوم دغه پاک اصول په بنیاد که تاسو په رښتوني زړه کوشش کوئ او دعاګانې کوئ نو هغه بیا غفور رحیم دی. خو څوک که د خدای پروا نه لري نو بیا هغه هم بې نیازه دی، نو بیا خدای پاک هم ستاسو څه پروا نه لري. بیا فرمایي هغوی چې څومره د دنیا کاروبارونه دي نو په ټولو کې اول انسان ته څه کول پکار وي. یعنې څومره چې د دنیا کاروبارونه دي نو وړومبی کوشش انسان ته کول وي پکې د دنیا په کارونو کې وګوري. نو دغه مثال د دنیا مثالونو ته وګورئ نو دغه مثال د په دنیا کې چې کله خپل لاس خوځوي انسان نو بیا خدای پاک هم ورکې برکت واچوي. دغه شان د خدای پاک په لاره کې هم هغه خلک کمال ترلاسه کوي چې مجاهده کوي. نو ځکه دا فرمایلی دي چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
نو کوشش کول پکار دی ځکه چې مجاهده د کامیابو لاره ده. نو چې موږ د دنیوي څیزونو د ترلاسه کولو لپاره خپل کوششونه تر انتها رسو او دې لپاره کوشش کوو، نو بیا د خدای پاک د ترلاسه کولو لپاره د خدای پاک د ترلاسه کولو لارو لپاره د خدای پاک د ترلاسه کولو چې کوم لارې دي د هغې لپاره ولې انتهایی کوشش نه کوو؟ ولې دا ګڼو چې زره شان به موږ د خولې نه څه ووایو او خدای پاک به موږ ته میلاو شي یا زموږ دعاګانې به قبولې کړي؟ نو دلته بیا هم هغه خبره راغله چې دا خلک چې کوم دا وایي چې زموږ دعاګانې نه قبلېږي، نو هغوی د مخکې خپلې جایزې واخلي. دا نشي کېدی چې د خدای پاک د ترلاسه کولو لپاره دې ناراستی وکړي شي او د دنیوي څیزونو د ترلاسه کولو لپاره دې د زیارو د مهنت اصول وړاندې کېښودی شي. دا اصول به بیا هر ځای کې چلی. حضرت مسیح موعود علیه السلام یو بل ځای کې همدغه خبره بیانوي چې د خدای پاک د ترلاسه کولو لپاره د مهنت اجر دی. فرمایي کم خلک چې کوشش کوي زما په لاره کې، نو انجام بیا د هغې دی چې هغې رهنمایي ته ومرسي. لکه څنګه چې یوه دانه چې کرلې شوې وي هغه د کوشش او د آبپاشۍ نه بغیر بې برکته پاتې شي بلکې په خپله هم فنا شي. دغه شان که تاسو هم دغه اقرار که هره ورځ نه یادوئ او دعاګانې نه غواړئ چې خدایه زموږ مدد وکړه، نو د خدای پاک فضل به نه راځي، نو بغیر د خدای پاک د مدد نه تبدیلی ناممکنه ده. دا د قدرت قانون دی. د خدای پاک د ترلاسه کولو لپاره دا ضروری ده. لکه څنګه چې یو تخم چې وکري یو زمیندار نو بیا ناست نه وي، همدغه شان دلته هم صرف د په ناسته یعنی انسان که صرف دا و چې ما ایمان راوړو ومې منل او بیا ناست وي، نو په دې به څه ونه شي بلکې کوشش کول پکاري، نګهداشت کول پکاري د خپل د ایمان د بوټو. بیا هغوی فرمایي چې کم تن د خدای پاک طرف ته رجوع کوي، نو خدای پاک هم د هغه طرف ته رجوع کوي. او دا ضروري ده چې تر خپله وسه دی هغه له خپله طرفه د کوتاهي نه کوي، بلکې کله چې د هغه کوشش خپل انتهایی نقطې ته ورسي نو هغه به د خدای پاک نور وګوري. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کې عمدې طرف ته فرمایي چې په دې کې عمدې طرف ته اشاره ده چې د کوشش کم حق دغه په ذمه دی هغه د پوره کړي. دا نه چې که شل لشته ځمکه کنستو باندې اوبه روزي او هغه صرف 2 لشته وکني او همت وبیلي، یعنی که 60 فوټه یا 30 فوټه ځمکه کنستو باندې که اوبه روزي هغه 2 یا 4 فوټه وکني او کینی چې اوبه رونه وته، نو فرمایي چې هر کار کې د کامیابی اجر رومدا ده چې همت بنه بیلی. بیا دغه امت لپاره خو د خدای پاک د لوز دي چې څوک په پوره تور کړه دعا او د تزکیه نفس نه کار اخلي، نو د قرآن ټولې وعدې به هغه سره پوره کیږي. څوک چې په همت او په پوره دعا او د نفس د تزکیه نه کار اخلي، نو د قرآن ټولې وعدې به هغه سره پوره کیږي. خو څوک چې د دې په خلاف کوي هغه به محرومه پاتې کیږي، ځکه چې د خدای ذات غیور ذات دی. هغه خپل طرف ته د راتګ لارې ضرور ایښې دي خو دروازې تنګې جوړې کړې دي. هلته رسي هم هغه چې د تلخو شربت وڅکي. محنت کول پکار وي. خلک د دنیا په فکر کې درد برداشت کوي تر دې چې ځینې په دې کې مړه شي، خو د خدای پاک لپاره د یو خار دردم برداشت کول نه خوښوي، تر څو چې د بنده له طرفه د صدق او د صبر او د وفادارۍ اثر ښکاره نه شي، نو د خدای پاک له طرفه بیا د رحمت اثر نه ښکاره کیږي. فرمایي د هغه له طرفه د خدای پاک له طرفه او بیا د رحمت اثر څنګه ظاهریږي. نو دا هغه خلکو لپاره د هغه خلکو د سوال جواب دی چې دا وایي
بیا ما خبره چې موږ خو ډېره دعا وکړه خو قبول نه شوه. لکه دا خلک لکه خدای پاک پابندۍ چې موږ به راځو د خدای پاک له خپله مرضی چې کله مجد وي او ها وخت به راځو او خدای پاک نعوذ بالله بیا زموږ پابند دی چې څه چې موږ وایو نو هغه به زموږ دعا قبلوي. خو دغه خبره خو هغوی د دنیا په قانون او په تعلقاتو کې هم ګوري لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی دي چې داسې نه کیږي. نو بیا د خدای پاک په معامله کې دا تمه ولې د دغې چې لکه څنګه چې موږ غواړو هغه شان دی وشي او بغیر د محنت دی وشي. نو دلته هم دا فرمایلی دي چې ښه په اخلاص د خدای پاک طرف ته راشي او بیا وګورئ د هغه د مینې نندارې بیا د هغه د مینې نندارې وکړئ. بیا هغې فرمایي چې یاد ساتل پکار دي چې ایمان بغیر د اعمالو داسې دی لکه څنګه چې یو باغ وي بغیر د انهارو، د نهرونو نه بغیر د اوبو نه بغیر یو باغ وي. کومه ونه چې ولګولی شي او که مالک د هغه له د اوبو ورکولو طرف ته پام ونه کړي نو یو ځل به هغه اوچه شي. همدغه شان د ایمان هم حل دی. والذین جاهدوا فینا یعنی په وړو وړو کارونو تر حده مه محدوده کیږي بلکې د هغه په لاره کې د لویو لویو مجاهداتو ضرورت دی. نفس له سنډا سره مشابهت ورکړی شوی دی. نو خدای پاک چې دا فرمایي چې ول یؤمنو بی چې ماته چې څوک اواز کوي نو هغې د په ما ایمان راوړي. نو ایمان دا دی چې د خدای پاک او د بندګانو حقونو په پوره کولو په خدای پاک باندې ایمان حق دی پوره کی. خدای پاک د ایمان د باغ پرورش کوونکیو د خدای پاک د ایمان د باغ د پرورش او د نگهداشت کولو خپل بندګانو ته فرمایي. او مونږ ګورو په خپلو کورونو کې بوټي چې که مونږ باقاعدګۍ سره دغې خیالونه نه ساتو نو هغه پوچېدو شي. نو بیا د ایمان باغ مونږ څنګه بغیر د خیال ساتلو پرېښودی شو. بیا په یو بله زاویه حضرت مسیح موعود علیه السلام دغه خبره بیان فرمایي چې زما د لارې چې کوم مجاهدین دي هغې به لاره بیا مومي. مطلب د دې دا دی چې په دغه لاره کې به پیغمبر سره یو ځای جدوجهد کول پکار وي. د یو 2 غنټو نه پس تښتېدل دا د مجاهد کار نه دی بلکې د ژوند قربانولو لپاره تیار پاتې کېدل دا دغه کار دی. نو د متقي نښه استقامت ده. نو چې موږ په خپل بیت کې دا لوز کړی دی چې موږ به دین په دنیا مقدم لرو نو بیا په دغه لوز باندې د قائم پاتې کېدو لپاره د دغه خبرې حاجت دی چې موږ دا وګورو چې دین له موږ څه غواړي چې موږ به مقدم ساتو او بیا په استقلال هغې باندې قائم پاتې کېدل پکار دی. بیا هغې فرمایي کم تن چې صرف د خدای پاک په ویره د هغه د لارې د لټون کوشش کوي او د دغه معاملې کې چې کوم د لارې خنډونه دي د هغه د ختمېدو لپاره کوشش کوي نو بیا خدای پاک د خپل د قانون مطابق چې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا یعنې کوم خلک چې موږ سره شي او کوشش کوي نو موږ ورته بیا خپل لارې ښایو په خپله دغه لاس ونیسي او لاره ورته وښایي او بیا هغه له د زړه اطمینان ورکړي. او که زړه د ظلمت کده وي او ژبه د دعا نه په دعا درنه وي یعنی په اعتقاد کې شرک او بدعت وي نو بیا هغه دعا به څه دعا وي هغه غوښتنه بیا څه غوښتنه ده چې ورباندې ښه نتیجې راشي. نو موږ ته خپل اجازه اخیستل پکار دي او په دغه سوچ د خدای
چې آیا موږ په دغه سوچ د خدای پاک لارې لټو لګیا یو او آیا زموږ زړونه د غیر الله نه بیخي خالی شوي دي. بیا حضرت مسیح موعود علیه السلام د توبې او د استغفار طرف ته زموږ پام ګرځوي او فرمایي چې توبه او استغفار د خدای پاک د ترلاسه کولو ذریعہ د خدای پاک فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. په پوره کوشش دغه په لاره کې مهنت کوي منزل مقصود ته به ورسئ. خدای پاک چا سره بخل نه لري. فرمایي د قرآن د تعلیم مطابق دا معامله موږ ته داسې ښکاري لکه یو طرف ته خو خدای پاک په قرآن کې خپل رحم کرم لطف او د مهربانو چې کوم صفتونه دي هغه بیان کړي دي او خپل رحمان کېدل ظاهر کړي دي. نو بل طرف ته فرمایي چې ان لیس للانسان الا ما سعى او والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. دا چې فرمایلی دي نو خپل فیض په کوشش او په مجاهده منصر فرمایلی دی. او بیا په دې باندې د صحابه رضی الله عنهم چې کوم طرز عمل هغه موږ لپاره یوه اسوه حسنه ده او ښه نمونه ده. د صحابه په ژوند باندې لږ غور وکړئ وګورئ چې آیا هغوی صرف په معمولي منځونو هغه درجې ترلاسه کړې وې؟ نه، بلکې هغوی خو د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره د خپل د ژوند هم څه پروا نه وه کړې او د ګډو بیزو په شان د خدای پاک په لاره کې قربان شوي وو. نو بیا چېرته هغوی ته دا رتبه ترلاسه شوې وه. اکثر خلک موږ داسې لیدلي دي، فرمایي چې اکثر خلک موږ داسې لیدلي دي چې هغوی هم دا غواړي چې په یو پوکي دی هغوی له هغه درجې ورکړی شي او تر عرشه د هغې رسایي شي، خو دا نشي کېدی. نو خدای پاک بېشکه رحیم و کریم هم دی، خو ورسره هغه کامل الایمان جوړېدونکو خلکو لپاره دا شرط ایښی دی چې هغوی به د هغه په لاره کې جهاد کوونکي وي. بیا خدای پاک د هغې مقامونه اوچتوي مسلسل او د دعا د قبولیت نندارې هم هغې کوي او د خدای پاک د رحمانیت او د رحیمیت نندارې هم هغوی د مخکې نه زیاتې کوي. چې کوم صحابه ولیدلې وي او د خدای پاک په مینه کې داسې ډوب شوي وو هغه خلک چې مثال یې نشته، د خدای پاک په لاره کې دي وجلې شوي وو. نو بیا هغوی د جنتونو د خدای پاک د رضا خوشخبری ترلاسه کوونکي شي. بیا هغې فرمایي کم خلک چې خدای پاک سره شي او د خدای پاک د ترلاسه کولو لپاره په ناکلارۍ کوشش کوي نو د هغې محنت او کوشش بیا نه ضایع کیږي او ضرور د هغې رهبري او هدایت هغوی ته میلاویږي. څوک چې په رښتونې زړه او په خلوص د نیت اخلاص سره د خدای پاک طرف ته قدم پورته کوي نو خدای پاک د هغه طرف ته د رهنمایۍ لپاره ورمخکې شي. د انسان دا فرض دی چې تدبر دی کوي او د حق د لټون چې کوم رښتونې ناکلاري ده او تنده دا د په ځان کې پیدا کړي د معلوماتو د وسیع کولو لپاره چې کوم سبیل خدای پاک ښودلی دی په هغې باندې روان وي. خدای پاک بېنیازه شي د هغه تن نه چې د خدای نه لاپروایي کوي. بیا هغې فرمایي چې د خپل د نفس د تبدیلۍ لپاره کوشش کوئ، په مونځ کې دعاګانې غواړئ، صدقې او خیراتونه کوئ او په هره طریقه په والذین جاهدوا فینا کې شامل شئ. لکه څنګه چې یو بیمار چې طبیب لځي نو هغه دارو ورله ورکوي، وینه اخلي، ټکور ورته کوي او د شفا د ترلاسه کولو لپاره داسې بیمار هر قسمه تدبیرونه کوي. نو همدغه شان د خپلو روحاني بیمارو د لرې کولو لپاره هر قسمه کوشش کوئ، صرف په ژبه نه په خوله نه بلکې د مجاهدې چې څومره طریقې دي خدای پاک فرمایلی دی هغه ټول پوره کوئ. نو دغه طریقې دي چې تنه د خدای پاک د ترلاسه کولو لارې پرانیستلی شي. بیا د دعاګانو طرف ته پام ګرځولې د فرمایي چې انسان ته پکار ده چې دغه ژوند چې څومره دغه ژوند دی کبھی بد ګڼي او دې نه د وتو کوشش دی کوي. دغه ژوند هر څه مه ګڼئ بلکې دا خو عارضي ژوند دی او ګنده ګڼئ د دنیادارۍ چې کوم ژوند دی او د دعا نه کار اخلي ځکه چې کم تن د تدبیر حق پوره کوي او بیا د رښتونو دعاګانو نه کار اخلي نو خدای پاک اخر الاخلاصې ورکړي هغه د ګناه د ژوند نه روزي.
ځکه چې دنیا هم معمولی څیز نه دی بلکې هغه هم یو مرګ دی او کله چې انسان دغه مرګ بلکې هغه یو مرګ دی او کوم انسان چې دغه مرګ قبول کړي نو خدای پاک هغه د چې کوم مجرمانه ژوند دی چې دغه د مرګ سبب یې هغې نه بچ کړي او یو پاک ژوند ورله ورکړي فرمایي چې ډېر خلک دي چې دعا یو معمولی څیز ګڼي نو دا یاد ساتل پکار دی چې دعا همدا نه ده چې په معمولی طور انسان د مونځ وکړي او لاس اوچت کړي او کښېږدي نه لاس د پورته کړي او کښېږدي نه او څه چې په خوله راځي هغه دی وایي دغه دعا نه څه فایده نشته ځکه چې دا دعا صرف د یو منتر په شان وي نه یې پکې زړه شامل وي او نه داسې انسان د خدای پاک په قدرتونو او په طاقتونو سره ایمان لري یاد لري چې دعا یو مرګ دی او لکه څنګه چې د مرګ په وخت یو اضطراب وي یو ناقلاري وي همدغه شان د دعا لپاره هم هغه شان اضطراب او جوش پکار دی ضروری دی دا نو ځکه د دعا لپاره چې تر څو اضطراب او ناقلاري نه وي نو خبره نه جوړیږي نو پکار دا چې شپې تاسو پاسې او ډېر په تضرع په زاره او ابتهال د خدای پاک مخې ته خپل مشکلات وړاندې کوي او دعا تر دغه حد ورسوي چې د یو مرګ په شان صورت پیدا شي نو دغه وخت بیا دعا د قبولیت درجه ته رسي فرمایي چې دام یاد لرئ چې ټول نه اول او ضروری دعا دا ده چې انسان دې ځان د ګناهونو نه د پاکېدو دعا کوي د ټولو دعاګانو اصل جزم دا دعا دی ځکه چې دا دعا قبول شوه نو انسان د هر قسمه ګندګونو او د حالتګونو به پاک صفا شي او د خدا پاک په نظر کې به متطهر شي نو بیا د نور دعاګانې چې کومې د هغه د ضروري حاجاتو باره کې وي یعنی انسان چې کوم نور ضرورت دنیوي ضرورتونه چې کوم وي د هغې لپاره وي نو بیا هغه دعاګانې غواړي نه خو هغه پخپله قبول شي نو ډیر مشقت او مهنت همدغه دعا غواړي یعنی دا کومه د خپل د ګناهونو د پاکېدو چې کومه دعا ده دا ټوله نه لویه دعا ده چې انسان دې دا دعا کوي چې هغه د ګناهونو نه پاک شي او د خدا پاک په نظر کې د متقي او راستبازه وګرځي یعنی اول چې کوم حجابونه د انسان په زړه وي د هغې لرې کېدل ضروري دی او چې هغه بیا لرې شي نو د نورو حجابونو د لرې کولو لپاره دومره د مهنت او د مشقت اجت به بیا نه وي ځکه چې د خدا پاک فضل به د هغه شامل حال شي او بیا په زرګا او خرابیا به پخپله لرې کېدل شروع شي او چې کله دننه پاکیزګي او طهارت پیدا شي او خدای پاک سره رښتونی تعلق پیدا شي نو بیا انسان پخپله د هغه متکفل او متولی شي او دې نه مخکې چې هغه د خدای پاک نه خپل حاجت وغواړي خدای پاک پخپله هغه لپاره هغه پوره کړي دا یو ډېر دقیق یو راز دی چې ها وخت ښکاره کېږي واضح کېږي چې کله انسان په دغه مقام ورسي او دې نه مخکې په دې پوهېدل ډېر ګران وي خدا د یو ډېرې عظیمشان مجاهدې کار دی ځکه چې دعا هم یو مجاهده غواړي او کم ته چې دعا نه لاپروايي کوي او د دې نه لرې وي نو خدا پاک بیا دغه پروا نه کوي او ته نه لرې شي تادي دلته کار نه کوي خدای پاک په خپل فضل او په کرم چې څه غواړي هغه ورکوي او چې کله غواړي وردی کی دا د سایل کار نه دی چې هغه دی د فوري طور نه ورکولو باندې سګیلو کی او بدزنیو کی بلکې په استقلال او صبر هغه ته غوښتل پکار دی حضور فرمایي چې خدای پاک د موږ په دغه خبرو د عمل توفیق راکړي او دغه د روزې میاشت موږ لپاره د خدای پاک سره یو پوخت تعلق جوړونکې میاشت کی او په دغه په خبرو باندې عمل کوونکې د موږ کی او په هغه باندې کامل ایمان لرونکي د مونږ کې د دعا د قبولیت نندارې لیدونکي د مونږ کې او دغه حالت د همیشه څنګه قائم وي د روزې د میاشت پس هم او د روزې د میاشت پس د مونږ د میاشت پس هم د مونږ د خدای پاک د خالص اب د جوړېدو کردار لوبو خدای پاک د همیشه خپل داسې لارې د موږ د ښه چې موږ ته نبیایي چرم بې لارې نه شو همیشه دغه د مینې نظر دی په موږ وي او موږ د زمانې د امام د بیت حق پوره کوونکي دی یو او د خدای پاک دغه انعام چې موږ ترلاسه کړی دی نو دی نه د بیا چرې محرومه نه شو یعنی خدای پاک چې دا کم انعام موږ له راکړی دی د زمانې د امام د منلو خدای پاک د موږ د مخالفانو او د دشمنانو د شر نه د همیشه محفوظ ساتي زموږ دعاګانې د قبول کی او د دشمنانو شر د په هغوی
الټه کی د جمعه د ترقې سامانونه د همیشه پیدا کوي نو دغه د روزې میاشت د خپلو د مقبولو دعاګانو ذریعہ کوي خدای پاک دې دغه توفیق دې موږ راکړي د دنیا د حالاتو لپاره هم دعا کوي خدای پاک د دنیا د تباکارونو بچ کی هغه له عقل ورکی چې دوی د خپل پیدا کوونکې خدای او پیژني د جمعې د مونږ پس سبا د ام ټي اي د یو سایت اجرا به هم کوم چې کم ام ټي اي انټرنیشنل یو ویب سایت جوړ کړی دی موبایل اپلیکیشن جوړ کړی دی د دې چې پکې د 314 چې کم د بدر اصحاب رضی الله عنهم د غیباره کې حضور فرمایي زما چې کم د جمعې خطبه وی هغه یو ځای کې راغونډه کړې دي په دغه ویب سایت ملګری د خطبه کتو سره چې کم د بدري صحابه دغه پروفایل زملوستي شو کم زه پورې چې دوی بدل کتلې وی مطالعه کړي وي نو بک مارک کول شي نه هم په لګول شي او دین علاوه د هر صحابي باره کې د سوالو د جواب یو کوز هم موجود دی په ویب سټ باندې متعلقه مفید نقشې لیدل کېدي شي د نمونو او د ګرانو ټکو عربي تلفظ مورد لیکي شي او تر اوسه پورې چې کوم اپلوډ شوی معلومات دي نو آینده چې کوم نوی معلومات دي او ویډیوز دی هغه هم هر هفته جاری کی او د دې چې کوم پته دا غدا ده www.313companions.org حضور فرمایي لکه څنګه چې ما وې د مزابه سبا د دې اجرا کیږي خدای پاک دې دا هم د خلکو لپاره د فائدې سبب کی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر